زه چې کومه موضوع بیانوم هغه موضوع ده د عمل د قوم لوط چې په دې وخت کې ډېر په عبور سره روانه ده. زمونږ نوجوانان زمونږ خلک په هلاکت کې غورځېږي بیانوم، لیکن دې وخت کې دا روجې نیول کېږي. په دې باندې یو 2 منټه خبره کوم. حضرت امام مالک رحمت الله تعالی علیه هغه د دې د سره نه قائل نه دی. حضرت فرمایي چې مدینه منوره کې چا هم دا روجې نه نیوي، باقی نور ټول امت کې نیول کېږي. احادیث مبارکو کې راځي که صوم الدهر کلی، چا چې دا شپږ روجې د رمضان المبارک نه بعد ونیوي ګویا چې د ټول عمر روجه نیوله. ټول عمر روجه څنګه؟ نو حدیث کې راځي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چا چې یو نیکی وکړه الله به ورته په لاس چوند باندې ورکی. نو چا چې وروجه ونیوا الله جل جلاله به ورته په لاس چوند باندې ورکی. 10 روزې د رمضان المبارک دی دا چې په لاس باندې بدل شي او شپږ ور صدا دي، نو دا 36 روزې راځي. شپږ 10 ټولې د رمضان روزه او دا روزه دا شپږ روزې دا چې ټولې جمع شي دا شپږ 10 روزې دي. او چې کله ول په 10 کې ضرب ورکړې شي نو د دینه 360 ورځې راځي. نو حدیث مبارک کې چې راځي هر سړی چې په کال کې دا شپږ روزې نیسي د رمضان سره ګویا چې د صوم الدهر دی. او یو حدیث مبارک کې راځي چې په هر میاشت کې کم سړی 3 روزې نیسي د صوم الدهر دی. ځکه 12 او من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چا چې یو نیکی وکړه الله جل جلاله به ورته په لاس چوند باندې ورکي. نو 36 راځي، 36 له په 10 کې ضرب ورکړی شي نو دا شوي 360 ورځې. نو که څوک په هر میاشت کې 3 روزې نیسي او که د رمضان سره دا شپږ روزې نیسي الله جل جلاله ورته د صوم الدهر یعنی ټولې زمانې ثواب ورکوي. باقي صوم الدهر تمام زمانه روزه نیوه دا په دې امت کې ښه نه دي ګڼلی شوي، مکروه دي، صحیح کار نه دی، خلاف اولا دی، ناروا دی. نو که څوک یې نیسي ثواب دی، که څوک یې نه نیسي ګناه په هغه باندې نشته. ما په خطبه کې د قرآن مجید 100 آیاتونه ستاسو په وړاندې باندې تلاوت کړو. الله جل جلاله د یو قوم تذکره کوي چې هغه قوم الله هلاک کړی. امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. رب کریم وایي موږ په هغوی باندې باران د کانو ورولی او ډېر بد باران و. دا الله په خپله باندې وایي چې دا باران دا کم کاڼي چې په دوی راولېدلي وو دا ډېر بد و. او ستاسو په وړاندې به زه کېدم په دې مسئله چې ما خپل تحقیق څومره کړی دی، نو تاسو ته به اندازه ولګي چې د الله د غضب د الله د فقر ذریعه هم زموږ په دې معاشره کې دا شروع ده. الله جل جلاله قرآن مجید کی بار بار دغه قوم تذکرہ کوي اتاتون الذکران من العالمین. په مخلوقاتو کې تاسو سلو تراتلل کوي. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، او تاسو هغه سپریدئ کم چې ستاسو رب ستاسو د پاره پیدا کړل دي. ستاسو بیبیانې تاسو پریښې دي، زنانه تاسو پریښې دي، سړي سړو ته راتګ کوئ. بل انتم قوم عادون، تاسو هغه قوم یې چې د حد نه تېرېدونکي یئ. الله فرمایي ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. حضرت لوط علیه السلام ته موږ د هغه قوم نه چې هغه خبیث قوم و داسې خبائث دلته رب کریم خبائث فرمایل دی. خبیث کارونه به کول. نو ګویا چې په دیو کې یو کار دا خبیث نه و چې دیو سړي سړو ته راتګ کاو، زنانه ته راتګ کاو، او یا دیو کفر کاو، بلکې خبائث جمع ده. نو دیو څو کارونه کول. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې 10 خراب عادتونه په قوم لوط کې موجود وو. 10 خراب عادتونه به دیو کول. نمبر 1 یختبه په غلطه طریقه باندې کټ کول. لکه نن سبا په معاشره کې ګورئ د یختو یو طرف الکانو کټ کړی دویم طرف یې پریښی. دا په شریعت محمدي کې ناروا او حرام کار دی.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو ماشوم مخې ته راغی شاته اختې واړه کړي مخې ته سونډۍ را پریښی نبی علیہ السلام پلار ته فرمایل او يخلق كله او يترك كله اے د ماشوم پلارا یا تمام یختان والکا یا تمام یختان پریدا یا د ټول یخت غټ کی یا د ټول یخت یو شانتی والکی دا زمونږ په شریعت کې ناروا ده اولنې عادت د قوم لوط داو چې هغه به یخت په غلطه طریقه باندې کټ کول نمبر 2 هغه به لنګ کولا وو لنګ به نه بنداو خپل شرمګا راضی درم نمبر کې چې دیو خپل عورت نه پټاو لنګ به کولا او همیشه د پاره عورت به ښکارا پرې خو دیو سلورم نمبر پټه گیټي لوبه دا لوبه به قوم لوط کوله پټه گیټي او نمبر 5 کوترې به الوزولي په دې بس بیا شپېلې والی کوترې به والوزولي په چتونو به ورته ولالو په دې بس بیا شپېلې والی نمبر 1 گیټي به په پینسو کې نه پټولي گیټي به په پینسو کې پټولي زمون شریعت کې دار چې گیټي به پینسو کې نه پټه د سړی د بار دا ناروا ده بلکې حدیث مبارک کې راځي ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار د چا په ازار چې د گیټو نه ښکته شو دغه حساب رب کریم په اور کې کی یو هغه صورت د چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تراغه یا رسول الله زما بزله کې سکابر نه خو زما سوچ نه او زما لنګ د پین پړکو نه ښکته زیګیټونه نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې کله د انسان بخل تمام حدیثو کې دغه یو لفظ د دې لپاره راځي چې کله به دې کې درجه را قبر پرتای باغ صورت کې دا ناروا ده په دې شریعت کې هو قوم لوط د عمل ټول خپل کړو چې هغه به گیټي نه پټوله گیټي به پټ کړي و همیشه لپاره دا پرتوک چې و دا به خپل کې دنه نه راخ کو دو نمبر 8 نمبر صفات پکې داو چې شراب به همیشه لپاره سکل په شریعت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کې دا حرام شوی دی بات نهم نمبر لسم نمبر دا لکانو سبه بدفعلی کوله الک بد الک سبه بدفعلی کوله او زنانه بد زنانه سبه بدفعلی کوله او بل روایت کې راځي چې د قوم لوط په اعمالو کې لوبي کول لډو کریم بورډ شطرنج زمره سپی جنگول بانګیان جنگول ملزان جنگول پناب تول کې کمې کول دا د قوم لوط په اعمالو کې هم نو دا سوال لسپینزل لسلوبی دی طریقې دي چې دا په قوم لوط کې وي او نن سبا کې تاسو په دې معاشره کې وګورئ نو تاسو به هم وایي نه چې تاسو نه شي خوده چې زمونږ ماشومان دي اخته په صحیح طریقه واړه کی البته دا یو نشم ویلې چې لنګونه زمون کمیسونه دا باندې بس ها بیزای دازي کول دا کمه دازي چې کیږي نن سبا تاسو وګورئ پلسمه کې دا دازي کیږي دا قوم لوط عمل دی دغه شانتي اخترونه کې بیزای دازي کیږي الانکه دا خفغان خبره ده چې زمونږ رمضان لاړ شي او موږ دازي شروع دا قوم لوط اعمال دي پټه گیټي کول کوترې الوزول تاسو ګورئ په خپل شپېلې وهل دا تاسو ګورئ یو کتاب کې ملي دو چې په دلارو کوسو کې به ودرېدو دا د دیو عادت گیټي په پینسو کې نه پټول په پینسو کې گیټي پټول دا راغو عملو نن منګم پټاو دا قوم لوط اعمال دي شراب سکل دا ښکته ټوله هم دي خپل عورت نه پټول الکانو سبت فعلی کول نو رب کریم خبائث لفظ قرآن مجید کی ذکر کر لے نو دینا من کے اشارہ را کر لے چکو رہا دا دیو یو کار نو دا دیو تمام دا کارون چی دی راکم چما ذکر کرو سوار لس دا ټول خبائث کارون دی اور کدا چا اولاد دی طرف تزی خپل اولاد تی منع کئی پا یختوی نظر وکی پا لباس نظر وکی
دغه شانته د اولاد په معاشره کې په دوستانه باندې نظر کول پکار دی، په دې تمام کارونو باندې داغه نظر کول پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل لعن الله من عمل عمل قوم لوط. دلته صرف دا یو فعل نه بیان کړي، د الله جل جلاله لعنت دی په هغه چا باندې چې څوک د قوم لوط عمل کوي. نو دا څومره عملونه چې دي په دې کې چې کم یو عمل هم څوک کوي په هغه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت دی. او دا څو ځله فرمایل، درې ځله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لعنت دی. او بیا دومره په غوسه کې فرمایل، روایت کې راځي من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. پتا سو کې چې څوک هم داسې کس وایي چې هغه د قوم لوط عمل کوي، دا فاعل هم قتل کوي، مفعول به هم کار کوونکې چا سره چې دا کار کیږي دوانه قتل کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي سلور خلق دي چې دوی د الله په غضب یصبحون فی غضب الله تعالی، د الله په غضب کې صباح کوي. وای موږ تاسو کې یا رسول الله من هم، د الله پیغمبر دا څوک دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل المتشبهون من الرجال بالنساء. پسلو کې هغه سړي چې هغه د ښځو سره مشابهت کوي، په لباس کې کوي، په یختانو کې کوي، په دې میکافونو کې کوي چې نن سبا کې دا ټول نوجوانان زیات نه زیات 100% کې 90% ککړ دي چې دوی د ښځو په شانتي شوق د میک اپ کوي. لباس کې، عاداتو کې، خبرو کې. او ما دا یو خبره مخکې کړې وه، زمونږ په ملک کې مخکې اجلاګان دا په 100% خلکو کې په زنانه او سړو کې 1% او نن سبا دا 40% ته رسېدلي، یعنی 60% خلک دا صرف سړي او ښځې پاتې دي. د دې نه علاوه 40 دا اجلاګان جوړ شوي او په دې کې کم اجلاګان دي، د دې معلومات هیڅ چاته نشته. دا تمام په دې کې دغه 39% دا الکان او جنکۍ دي، صحیح الکان او جنکۍ، خو شوق د دغه کار راغستی دي. زمارونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه خلق د الله په غضب کې سبا کوي، الله په غصه ده. نو نن دی وای زما دعا نه قبليږي، نو چې سره د الله په غضب راګرځي دغه دعا به قبول شي. منځ ماته مزه نه راکړي چې سره د الله په غضب کې راګي لا هغه ته منځ مزور کی. دویم نمبر یو فرمایل والمتشابهات من النساء بالرجال. هغه خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هغه زنانه چې هغه د ښځو نه یو د سړو سره مشابهت کول غواړي، په کارونو کې د سړو سره مشابهت کوي، هغه زنانه هغه د الله په غضب کې سبا کوي. چې کومې زنانه د سړو سره مشابهت کوي، او که تاسو نن وګورئ سړو د ښځو سره کله ښځو د سړو سره زمونږ په دې نوجوانانو نظري او بیا د زنانو نه اورو معلومات یې کوو. د الکانو پنسې تاسو وګورئ د پنسو پړکونه ښکاتئ دا د ښځو سره مشابهت دی، او ښځو هغې د پنسې د پړکونه اوچتې کړي دا د سړو سره مشابهت وکړو. لباس، په لباس کې تاسو ګورئ زنانه له خو په کار چا اوږدې جامې کولی ښایسته به حیا با عزت، خو هغې جامې تنګې لاندې کړي. دغه شان سړو ته ګورئ هغې په لباس کې کمې لوبې شروع کړي. دا یو ملا کراچۍ مشهور خبره کوله چې د دې لپاره معاشري عرف ته اجازت ورکړی شوی، یعنی داسې خاص لباس په شریعت کې نه دی راغلی. نو دا خاصیت وجه خدا نه دی چې ستا څنګه خوښې هغه شان کوه. سړی دې د ښځو سره پکې مشابهت کوي، ښځې دې د سړو سره. د هغې نه خو مراد دا دی چې د پښتون لباس دی دا کمیز پرتوب، د پنجابو دی لنګ، په هغه باب کې ویل. اوس په دغه عرم کې چې کوم سړی خلاف را باسي او د هغه لباس کې تقوا نه وي او د هغه جسم پکې پټ نه وي، دا د الله په غضب کې سبا کوي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي والذي یعطي البهیمة، په هغه سړی د الله په غضب کې سبا کوي چې هغه د زناورو سره بدفعلي کوي. والذي یعطي الذکر
والذي یأتی الذکر هغه سړی چې هغه سړی ته راتله کوي سړی ته راتګ کوي دا هم د الله جل جلاله په غضب کې سبا کوي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل لا ينظر الله الى رجل اتى ذکرا او امرأة في دبرها چې کوم سړی ته راتګ کوي هلک تا یا خپل بیبي ته دروستونه د الله جل جلاله به دیو ته دلتم نظر نه په قیامت کې به دیو ته نظر نه په دوانه جهان باندې الله جل جلاله دیو ته نظر ونه کی د رحمت نظر به دیو ته ونه کی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای کم قوم چې پناب طول کی کمه زیاته شروع کو الله جل جلاله دا غیونه باران ودري او کم قوم چې زنا عام شو باغیو کې الله جل جلاله مرګونه زیات کی او بیا فرمای ولا ظهر في عمل قوم لوط الا ظهر فيهم الخصب فكم قوم کې چې دا قوم لوط عمل روان شو په دیو به زلزلې زیات راځي په دیو باندې به زلزلې را شروع شي د اسمان تاسو ته نن تجربه ده میاش هفته دو هفتې کم از کم پدې کې به موږ زلزلہ را روانه الله جل جلاله دې موږ په امان کې لیکن دا ټول سبب هم د دې بے حیايي او فحاشۍ دی او دا ټول برکت د ټیک ټاک او د فیسبوک او د یوټیوب دی د دې برکت دی کنن په دغه شیز کې 1500 روپۍ 1000 روپۍ نه پرته ولې به دا خلک دومره راډه کېده په الله باندې که په دې کې دا پیسه نه پرته ولې به دا خلک دومره راډه کېدو ابل ورځ ما ته دلته والک په دې کمره کې یو عام الکو خود دا څه خبرې کولې والله العظیم که چرته په تاریخ کې دا د قوم لوط نه را نقل شي دعوت ورکاو دي نور نوجوانانو ته دعوت صفا دعوت ابي وی دا ولې د څه کوي پاتې تشتا وی دا چې دا خبرې شروع کینو د کوز نه ورته خلک یو شی زور ولي په هغه کې 1000 او 15000 روپۍ پرتی تاسو څه په خپل لک سوچ وکړئ کبدی باندې د پاکستان قانون قدم اوچت نه کبدی ګناه باندې د الله په ذات باندې یقین وکړئ دا ټول ملک رب کریم په یوش پکې دړي وړي مونته وي دا ټول ملک په تمام دنیا کې ریسرچ په ګوګل باندې وکړئ دا ټول نه زیات چې دا ګناه روانه ده دا ما بیګا کړل په پاکستان کې روانه ده من ته په ویلو شرم راځي چې کوم نبی علی السلام ویل دي او خلکو ته په کولو شرم نه ورځي په کولو باندې خلکو ته شرم نه ورځي د دې کار دا دومره په غبور باندې ګناه په دې ملک کې روانه ده او زمونږ په دې معاشره کې روانه ده ام کیږي دا یاد ساتئ ګورئ اجرا مولا به دې جنازه کوي کله دې کار مرتکب شي ته خو جنازه وای چې کوم خلکو په تا جنازه وکړه پاغي هم زه جنازه نه د دې عمل اظهار په زبان باندې واستل دا کفر دی کفر دا صفا د رب سره د جنگ اعلان کول دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط زب خپل امت د بل یو عمل په باره کې دومره نه یریږم چې دیو په زنا کې د زنانو سره مبتلا شي زیات دیو په شرابو کې مبتلا شي دیو په ناب دول کې کمې زیاتې وکي دیو په الله د حدودونو منډي وای دیو په دیو بل حق ونیسي په دې ځنه یریږم نبی عليه السلام زه چې زیات یریږم په خپل امت باندې هغه عمل د قوم لوط دی د لوط علیہ السلام د قوم د عمل چې په دې باندې ټول نزیات یریږي نبی علیہ السلام او دا لوی حدیث دی ما خلاصه را نقل کړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابن عمر فرمای کله چې یو الک بل الک تراتله کوي بدفعلی کوي اولی رب کریم په قوم لوط کې ولیکي نمبر 1 دویم نمبر کله چې الک تراتک کوي په دغه وخت کې د الله جل جلاله عرش په خوځېدو باندې شي چې کله د الله عرش په خوځېدو شي پرشتو ته پته ولګي
چې دې خبیث ځمکه کې دوه خبیثان راولګي او دا خبیث عمل یې وکړو. فرشتو ته پته لګي د بل عمل پته فرشتو ته نه لګي. واقع چې دا یو عمل دی دا دومره خراب عمل دی چې د قوم لوط نه مخ په وړاندې باندې دا عمل چا نه وکړی. نو چې کله به د ځمکه کې دوه لکان دا راتګ کوي، اول نمبر د قوم لوط په کافیانو کې ولیکلی شي، دویم نمبر د الله جل جلاله عرش خوځېږي، په خوځېدو باندې شي. نو په دغه ټیم کې د الله صبر ته ګوره، فرشتې ورته وایي ته د ځمکې ته ولې حکم نه کوې چې رای کاږي. وی روایات کې مې لیدا علامه ابن جوزي ذکر کړل چې په دغه دوران کې ځمکه رب ته چغې ووایي چې ربه اجازت خو راته راکړه چې رای کاږم، خپل زړه پې یخ کړم. فرشتې ورته بیا وایي ربه اسمان ته حکم وکړه څنګه چې په قوم لوط باندې باران د کاڼو کړی چې باران پې وکړي. رب ورته فرمایي انی حلیم لا یفوتنی بشیء، صبر وکړئ، دا خو وړه سزا ده چې ځمکې راکاږي، صبر وکړئ، دا وړه سزا ده چې اسمان نه د کاڼو باران وکړی شي، دا به زمانه پاتې شي، دا داسې عمل کې دا به زمانه پاتې شي. رب په غصه کې غضب کې راشي. استاد ماته وایي چې کومه ځمکه رب ته دا چغې وایي په هغه ځمکه به زما ستا دعا قبولی شي که موږ ډېر هم پاک شو. اسې سوچ دې مسلو ته لږ پکار دی که من خو وایي چې زما حد زما سه متعین دی، ستا حد ستا سه، ته خپل قبر ته ځې زه خپل قبر ته ځم، خو په دې لږ سوچ وکړه په دې ځمکه باندې د دې ځګین نه اوبه واوړېدي په دې چت باندې، په کوم ځګین کې به خلک مونځ کوي؟ په دې ځمکه باندې حدیث مبارک کې لفظ ځمکه جنس د ځمکې راغلی، دا نه ده راغلی چې خاص ځمکه آواز کوي، بلکې تمام ځمکه رب ته آواز کوي موږ ته اجازت راکړه چې دا راکړه. فرشتې تمام اسمان ته وایي، الله ته وایي دې اسمان ته ووایي چې کاڼي پې ور دا داسې خبیثه ګناه. دلته د آیات ساتئ، زمونږ د دې عوامو یو اعتراض زه دا هم حل کوم. بله دلته د خبائث دا دومره لوی موضوع ده څومره حالاتو پورې چې بیماره نقل کړل، لوی موضوع ده د دې د عمل چې مکمل را نقل کړي. خو دلته یو مسله زما ذهن ته راغله، مسله دا ده چې د قوم لوط کې عملونه ما مخکې ذکر کړه، 15-14 اعمال ما ذکر کړه چې دا په دیو کې عام وو، خو رب د دیو ذکر په قرآن کې صرف د دې یو فعل کوي. لفظ خبائث ذکر کړل ابن عباس هغه نور عملونه رایستی دي، لیکن الله صرف تذکرہ د دې یو کار کوي. نو تاسو وایي په مقدس مکه لوی ګناه کفر دی او کنا دا بدفعلی ده؟ نو جواب دا دی چې کفر دی. بیا رب کریم د دې عمل ذکر کوي، عمل دا ذکر کوي. زمونږ دا خلک اعتراض کوي کنه، اول غټه مسله بیان کوي بیا خیر دی دا وړي وړي به حل کوي. دا غرباب مسله چې راغلی وه زمونږ د سوشل میډیا یو حل جوړ کړی و چې جی مولیان حضرات دی اول د خور حق بیان کی او بعضې به کې را پاسېدلي وي چې تا زما پلار ته نن په جومات کې تا حقوق العباد څومره ټچ کړلی او تا زما پلار ته ویلي چې زما ترور له حق ورکړي. خو نو چې یو سړي ته دا پته چې زما د ترور حق دی زما په پلار، نو مولا ته د ویلو ساجت سپیو سړی دا پیژني، مولا ته د ویلو ساجت دی. تاسو په خپله سوچ وکړئ. خو دا عکس دی چې د دې زړه نه هغه تصویر راوځي چې سیده دا بیان کوي چې د ده د علماو سره دشمني. دا عکس دی، عکس زړه فیصله دا کوي او دا په بلاغت کې مولیانو ته ویلی شوي. او په داسې خلکو خپل دماغ خوراک نه دی پکار، په داسې خلکو خپل دماغ خوراک نه دی پکار. نو د اول وړې مسلې پرېږدئ او غټې مسلې بیان کوي. عزیزانو دا خبرې مه کوئ، چرته هم دا خبرې مه کوئ چې په دین کې دا مسله وړه ده او دا مسله غټه ده. او د دې واقعې نه تاسو په خپله باندې والی د قرآن مجید جواب دی چې د قوم لوط نه مسلمان او کافر او بل پکې دا عملو، خو رب یې د کفر فیصله نه کوي، د دې ورکوټي عمل فیصله کوي. کفر چې غټه مسله ده یې پرېښي. نو دا د معاشرې ضرورت د وړې مسلې ضرورت چې کله وي نو خلک وړه بیانوي او چې کله د غټې ضرورت بیا خلک غټه بیانوي. دې ځګین کې دا یاد سات. دویم دا ده چې دا ګناه وړه نه ده زمانه. کله چې دا عمل کیږي نو دا شخصي کس لیکل کیږي په کم قوم کې؟ مخکې روایت کې ما ولوست د لوط په قوم کې
نو د لوط قوم مسلمانو چې دی پکې ولیکلی شي عام کافر په هغې کې دی ولیکلی کېږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ګناه په دې کې راوچته شوې څنګه وه قرآن کې چې دا بار بار ذکر کېږي مختلف دا د دیو په زنانو کې راوچته شوې وه او د دیو په نارینهو کې دا ګناه راوچته شوې وه شمس الدین محمد بن عمر بن احمد سفیری الشافعی رحمت الله علیه فرمایي چې زنانو ته دا تعلیم د ابلیس لور ورکو د شیطان لور رااله د سړو دپاره په خپله شیطان او د ښځو دپاره یې لور رااله چې ستاسو سړو ستاسو نه نظر واړو نو تاسو یو بل طرف ته متوجه شي هغوی د یو بل په طرف شو زنانې او دې ته سحاق وایي په عربۍ کې سوډیماري غالبا په انګلیش کې ورته داسې لفظ وایي دا د هغوی په زنانو کې او په سړو کې ولا په غټ پلان راتاو شوی د وخت نه د سړو دا ذهن دی کمترۍ طرف ته نه دی تللی ځکه دا ګناه په زناورو کې هم داسې زناور نشته چې هغې کوي سوا د یو قسم زناور نه چې هغه دې ګناه ته راتګ کوي چاته خنزیر ویلی شي هغې کې هم پوره تحقیق چا نه دی رانقل کړی چې داسې مستندي دلایلو سره یعنی زناور هم یو کار داسې نه کوي نو انسان خو د عقل په ذریعه باندې او انسان د خپل صفات په ذریعه باندې رب د ملایکو نه غوره کوي چې دی داسې کار ته راتله کوي نو کل انعام بل هم اضل یا خو دی د زناورو نه بدتر شي یا دی د عقل درجه استعمال کې دی په اوچته باندې روان آدم علیه السلام چې کله الله ځمکې ته راولېږه 3 څیزونه یې پیش کړي دین اخلاق عقل کم یو پکې ته اخلي حضرت آدم علیہ السلام سوچ وکړ هغې نه بعد عقل راواغست نه دین واغست نه اخلاق واغست علامه ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي پرشتو ته تپوس وکړ وی تا اخلاق او دین پرېښود ولې او عقل دې واغست وی دا کافي دی ما دپاره امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو امام صاحب یو کس په غر کې اوسېږي چا د دین دعوت نه دی ورکړی آیا دا به په ورځ د قیامت الله رانیسي چې تا ولې اسلام نو قبول کړی امام صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل ها ویل وجه امام ابو حنیفه ویل وجه دا چې د الله عقل ورکړ د دې ته نه ګوري چې دا دومره لوی اسمانونه غرونه په خپله په وجود کې راځي نه د دې لپاره خالق الله موجود دی نو آدم علیه السلام عقل واغستو چې عقل یې واغستو اخلاق او دین هم ایثار شو روان نه شو تپوس یې وکړو تاسو ولې نه ځئ نو اخلاق او دین دوان ورته ویل کله چې عقل ته په کم زګین کې موږ د هغه زګین نه نه ځو لہذا چې ته عقل واغسته او خیارتیا وکړه دین او اخلاق وستا کې خپله تاسو نه وایئ چې کوم سړی بې ادبه کم عقله دی عقل پکې نشته دغه شان انسان چې د زناورو نه جدا دی دا په درجه د عقل باندې جدا دی فرشتو کې درجه د عقل زیاته ده زناورو کې درجه د شهواتو زیاته ده چې زناورو کې درجه د شهواتو زیاته ده هغه دې ته راتلل نه کوي دا کم قسمه انسان دی چې په خپله دې کار ته راتله کوي چې کم خلق د شهواتو دي کم مخلوق د شهواتو دی په خپله نه کوي او د شهوات په داسې ناروا طریقه باندې پوره کوي د خیال او د سوچ خبره ده دلته نو اولنی نمبر دا یاد ساتئ چې انسان دا مستثنا د تمامو مخلوقاتو نه په عقل دی او د ده سره د عقل سره شهوت هم دی دا رب دوانه ورکړي اوس مولانا منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه فرمایي که درجه د عقل استعمال کړه د ملایکو نه په اوچتو درجو باندې د ملایکو نه په اوچتو درجو ځي او زه به آینده جمعه کې تاسو ته پیش کړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې کوم خلک درجه د عقل استعمال کړي د کوم فرشتو د کوم رسولانو سره برابراسي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو درجه د عقل لګي استعمال کوي چې زناور شهوتناک مخلوق هغه دا فعل او دا کار نه کوي زه انسان یم او ما ته رب کریم د ملائکو نه اوچته درجه راکوي بیا ډیره د افسوس خبره ده نو سړو ته به کومه طریقه راغی د قوم لوط فصل کرلی او په هغه فصل کې شیطان د الک شکل اختیار کړ او په دغه فصل کې منډې ووالې ویې چقه
په اوله ورځ چې سړی راغی وی واخه ویې ځغلاو. دویمه ورځ یې ورسره داسې لوبه وکړه. په درېیمه ورځ چې راغی ورته بیا فصل چقولی. نو ده ورته ویل افسوس یې وکړه زه ستا څه وکړم ته څه شي او ورته په خپله دعوت ورکړو. چې ملګري سوشل میډیا یاد ساتئ ورسکي والو چرته د دې شي په شوق کې رانه شي. زما د پیر د شیخ متکلم اسلام محمد الیاس ګومن حفظه الله د هغه پیرو شاه محمد حکیم اختر صاحب دامت رحمت الله تعالی علیه وفات د ډېر لوی عالم غټ غټ کتابونه لیکلي. هغه به فرمایل وی درس کې چې کم سړی د دې کار په ماشوموالي کې عادي شو دی د بوډا شي دی د وفات شي دا عمل به بکی او چې دی مړ شي د به کومه درجه دا به هم درته بیان کړم. د ده مخ قبلې طرف نه پرېږدي. صحابي فرمایي د ده مخ تاسو قبر کولاو کې صحابي چیلنج ورکړي که د ده مخ قبلې ته بیا وایي مخې قبلې ته الله نه پرېږدي. دا به هم درته بیان کړم. دا ټول حالات به درته زما په وړاندې باندې کېدم بیا د خپله معاشره کې زما رونو نوجوانانو اوچتېږئ مه شوق مه کوئ د دغه اشیاو د 2 روپو 3 روپو لکه خپل ځان او انسانیت وپېژنئ. د انسانیت درجه دا نه ده خو افسوس دا دی چې په معاشره کې نن انسان نه پېژاندی کېږي نوجوان نه پېژاندی کېږي. افسوس خبره دا ده که د زنانو معاشرې ته دننه شوئ که نه د هغې په معاشره کې سړی هغه سړی چا په حاش زما ستا په شانتي بزرګ سړی نه سړی کېږي. د دې وجې نه عزیزانو عمل دا خو صرف ما د قرآن مجید آیاتونه ستاسو په وړاندې پیش کړه چې کم کارونه دي د ځانه وباسئ. مه دا لنګ پنسې ښکته کوئ د پړکو نه ښه عادت دی. مه دا یخته په غلطو طریقو واړه کوئ. مه دا کوترو پسې شپیلۍ وخئ. مه بانګیان جنګوئ. نه شطرنج نه کریم بورډ نه لډو دا لوبې د دیو په عاداتو کې داخل وي دا دیو ایجاد کړي وي. دا عملونه د ځانه وباسئ. او دا څو خاص چې زمونږ په نظر دی یخته لباس اور غلط ملګری دا 3 کارونه خاص په معاشره کې دي. په دې باندې مشران په خپل اولاد باندې نظر وکړي او الله دې وکړي چې په دې ملک کې اسلامی قانون او اسلامی او داسې شخصیت راشي خواکادر طرف سره تعلق لري خو چې په دې کارونو باندې د هغه د طرف نه یو خاص تعزیر ولګي کومه سزا چې په مخکینو حکومتونو کې وه او د دې د وخت نه کنټرول وشي. هسې نه چې د دې خبیثانو سره مظلوم خلک د سهاره پا نسي او په هغې باندې کورونه الله جل جلاله راکېنولي. الله دې امان راکړي. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.